زمانونو د دې بیاناتو مقصد دا دی چې زمونږ په زړه کې د پیغمبر علیه السلام محبت راشي، مینه راشي، او هغه سنتو باندې ځان قربانولو ته تیار شو. تاسو وګورئ څونه فتنې ستا په دې ملک کې شروع دي. په دې کله دنیا کې د مسلمان ایمان دومره ضعف او کمزورۍ ته رسېدلی دی چې یا خو هغه مسلمانو چې د کسرا بادشاه او د قیصر روم د دوی په وطنونو کې به خلکو خپل بچي راول وي عمر در پسې راولم. ګورې عمر په مدینه منوره کې دی، چا لیدلی نه دی، او دوی به خپل بچو ته څه وي قرآنې کې ګورې عمر در پسې راولم. هغه به زر غلی شو د عمر به څه بلایي خوړل به کوي که دا به څه کوي. لکه موږ چې وړوکي ته وایو نه سمېږي شلګوتی پسې راولم، او شلګوتی خو ته مې یې اوس دا ماشوم هم شلګوتی دی. یو ته وایي بو، نو بو څه شی دی؟ بو خو په عربۍ کې غوا میخې ګډې دغه چې کوي نو د اوښ بچی مړ شي د اوښې هغه د اوبو سونه ډک کړي نو هغې ته بو وایي. او ما خو یروونکی شی خو دی، ماشوم خو ته یېرېږي. نو یا دا ایمان دومره مضبوط و چې کافرانو به خپل بچي د صحابو په نومونو باندې یارول چې راولم یې د پسې وګورې که نه سمېږي. هغه به زر غلی کېناست چې نه بس نه کوم عمر مه راوله. او یا ایمان دومره ضعیف شه په دې زمانه کې چې نن علما هم چغې وی لګیا دي، عوام هم چغې وی لګیا دي، د زنده‌باد چغې م وایي، د مرده‌باد چغې م وایي. د هغې باوجود فرانس ښه په ډټایۍ سره لګیا دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توهین آمیز خاکې شایع کوي. پروا نشته، پروا نشته. دا څنګه ایمان شو؟ زویم اول په دې خپل ایمان باندې محنت پکار دی، دا محکم کول او مضبوط کول پکار دی. اصل کې زمونږ بدقسمتي دا ده چې موږ له خدای داسې حکمرانان راکوي سات په سات چې هغه مخکینی را باندې وبخي وایي هغه خو ښه سړیه. هغه د کفنکش هغه خبره ده. وی بابا مړ به شي خفه کېږه مه خو په خلکو به دې وبخم. نو هغه خو به د مړي نه کفن وښکه ده به ورسره بېعزتي مو کړه. خلکو یا پلار یې ښه خدای دې وبخي وایي دا ظالم خو چې کوم دی اوس چې زمونږ یو حکمران لاړ شي مخکینی او د هغه نه وروستو بل راشي نو موږ څه وایو؟ مړ هغه خو ډېر ښه سړی خدای خو دې بیخ د ده وباسي چې کوم موجود وي. اوس موږ دې ټولو دې موجوده ته خیرې کوو که نه کوو؟ ده موجوده ته خیرې کوو. ولې ورته خیرې کوو؟ هلکه ستا پلار یې وجلی خیرې ورته کوې، تا ته یې کنځل کړي نه حالات د دین په لحاظ یو د لږې نه به نه مړ کېږي. خیر دی که بورۍ په 1400 باندې شوله ابه ډوډۍ خدای درکړي ظلم دی دی کې شک نشته. خو دینه د دنیا غم مه کوه. د دنیا خو به د لږې نه مړ شي نو پات بس خبره به ختمه شي. خو دین یې رانه ختم کو، د دین اقدار یې ختم کو، شعایر د دین یې ختم کړو. ابه روز یو آرډیننس جاری کړی دی او په هغه د دغه نه منظور کړی دی د اسمبلۍ نه. هغه دا دی چې که چېرته یو یونیورسټۍ ته د افغانستان یو سټوډنټ راشي ډاکټرۍ کې داخله کوي، انجینرۍ کې کوي، که په بل څه کې کوي، نو د دپاره که د ده دلته 15 کاله ډیوریشن دی وخت دی نو د ده دا ویزه به 15 کالو پورې د رینیول ته ضرورت نشته، د دې نوي کول ته ضرورت نشته. خو که چېرته د افغانستان یو طالب راځي او هغه
په یو مدرسه کې داخلالي هغه ته به ویزه نه میلاویږي. د افغانستان یو ملا هغه یو عالم راځي او دلته کې درس کوي، هغه ته به درس نه میلاویږي او په مدرسه کې نه مدرس کوي. دا ایمان دی، دا مسلمانی ده، دا ښکاره د اسلام دشمنی ده که نه ده؟ ښکاره د اسلام دشمنی ده. دا 13 ورځ چې په پېښور کې کومه دماکه شوې ده، شیخ رحیم الله یو لوی عالم دی، افغانستانی دی او د حدیثو درس کوي لګیا دی. مشکات شریف زمونږ د احادیثو معتبر کتاب دی، د هغه حدیثو درس کوي. 1100 طالبان ورته په کلاس کې ناست دي، 1100 طلبه دا ورته په کلاس کې ناست دي. او چا بم راوړو؟ چا راوړو؟ دا هم په دغې خلکو کې پاللی شوی څوک هغه بم راوړو او کېښود. څومره طلبا پکې شهیدان شو، 13 پورې. څومره پکې چې کوم دی زخمیان شو، 80 پورې یا کم و زیات. تاسو په دې میډیا ګورئ چې د هغه طالبانو دونه دونه ټوکړي راغونډولې و هغې ښخولې، دونه دونه ټوکړي. د پیغمبر علیه السلام د احادیثو دا معتبر کتاب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیاو یو حدیث وی، ما من رجل، داسې یو سړی نشته، یمر علی قبر مسلم، چې هغه د مسلمان په قبر باندې تیریږي، یسلم علیه، په هغه سلام ووایي او هغه ورته د هغې جواب کوي. دا خبره کېدل او په دې کې غرف شو. د پیغمبر حدیث وایي، د کتاب نه وایي، د ځان یې نه وایي، کتاب نه لګیا دی. او دماکه وشوه، څونه خلک پکې. دا چا وکړه؟ دا دماکې والا څوک دی؟ دې ته سوچ وکړه که نه چې دا پاکه مقدسه ځمکه ده، د جومات ځمکه مقدسه ځمکه ده، دومره پورې چې ابو حدیث کې خبره وکړه، ابو داود شریف کې، چې کله ته جومات ته رالی او مونځ ولاړ دی نو په جومات کې به رامنډې نه وی، ښه په قلار قلار به راځي، بالوقار والسکینه، په اطمینان باندې، په وقار، په عزت. پخوا به دې خلکو وي موږ به اورېدل د دې مشرانو د جومات ځمکه ژوندی ده. د دې مطلب دا دی چې د دې بېادبي کېږي که ته رامنډې وې، بېادبي کېږي. نو جومات کې به د مانځه دپاره هم رامنډه نه وې، ښه په قلار باندې راشه. او بیا رسول الله باندې د هغه وضاحت کړی، که دې کوم رکات لاندې کې به لاندې کې، چې کوم د لاندې لاړ دا به رستو کې. خو جومات کې به منډه نه وی، نو چې جومات کې سره په داسې حالت کې راشي چې دا پاکه مقدسه ځمکه ده، په هغې کې بم کېښودی شي، بیا هغه والوځي، بیا په هغې کې بې ګناه مسلمانان د دین طالبان هغه شهیدان شي، څومره پکې چې کوم دی زخمیان شي. دا د ایمان خبره ده، دا د مسلمانۍ خبره ده. زما وروڼو دې باره کې چې احتجاجات کېږي نو ټول پکې شرکت کوئ، ځکه زما او ستا نور وس نشته دی. خو دغه چغې به وو، نو دغه چغې به وو، عالم به درته په منبر وایي او ته به اوري، او خدای دې را باندې د قربانۍ دغه موقع نه راولي، ځکه زمونږ ایمان ګورې هسې کاغذي دی. خو دغه خلکو ته دې الله هدایت وکړي، او که هدایت نصیب کړي الله دې هلاک کړي، ځکه چې موږ خو د امتحان والا خلک هم نه یو. که ولږه را باندې راله به دین مین به م پرېښودلی، پرېږده مړه خپل کار به کېده، زه ځان له وږی یم. تاسو فکر ته راغلی خبره. بهرحال موږ د دغې ظالمانه اقدام غندنه کوو، د هغې مخالفت کوو، او حکومت ته دا خبره په نوټس کې راولو چې تاسو د مدارسو، د مرکزونو، د جوماتونو د دې د تقدس او د پاکوالي خیال وساتئ، او داسې خلکو مخنیوی وکړئ، کوم خلک چې ځکه چې په دې
حکومت کې داسې ادارې شته چې هغه پټ پټ لټون کوي پټ پټ لټون کوي معلومات کوي هغې ته دا پته لګي چې یاره د کلي کې ناکاره سړی څوک دی ستا د کلي غل ورته معلوم دی ستا د کلي ښه سړی ورته معلوم دی د هغې معلومات باقاعده دی کړي نو د هغې نه مونږ دا مطالبه کوو چې تاسو د دغې ناکاره خلکو د دغې ظالمانو د دغې بیمانو دا چې د ځمکې د جومات د دې تقدس په عمل کوي نو د هغه خلکو مخنیوی وکوي او هغه زر تر زره گرفتار کوي او هغې ته چې کوم دی سزاګر دا خبرې دوی ځکه دا شروع کړې دا په دې بنیاد باندې شروع کړې چې یو نوجوان لګېدلی او یو قادیانی په عدالت کې مردار کړی چې د دې خلکو ټوله توجه د هغه نه راوګرځي او بل طرف ته راشي خو مسلمان به هغه چې د هرې فتنې مقابله وکړي او الله دې موږ له دغه توفیق نصیب کړي